چې د 14 اګست چونکې موږ پاکستان ازادي خو مامنده کړه اوس موږ ته پکار دي چې موږ د دوو میدانو چې کامیابي حاصله کړو کا دینی تعلیم دا او کا فني تعلیم دا که دنیاوي تعلیم دا چې موږ مطلب دې چې همت وکړو او دې چې مطلب دا مطلب دا دې چې وجه دا چې الله تعالی په خپل قرآن کریم کې فرمایي لقد خلقنا الانسان فی کبد وایي چې الله تعالی فرمایي چې ما انسان همت لپاره پیدا کړی دی موږ ته همت پکار ده طاهر قلعه صاحب وایي چې مطلب طاهر قلعه صاحب ما درې څلور لیدلی ده د ورغلی بنو شي درې څلور خدای دې بخښي دا دویم رحمان و ډېر قابل شاعر و مطلب دا یې دا ویله چې یاره زه له روزګار نه لاس نه باسم طاهر قلعه صاحب له روزګار نه تر اخر وخته پورې لاس بر زه ورتلم داسې برنډه وه نه کمره وي چې نه کمره وه داسې دا اخبارونه سوځوله دی په تودېدا قسم ده زه پرې ورس واپس لاړم وکړم ملاقات مې نه ورسره ما ویل نه هم د به خفه سي چې یار زه اخبارونه سوځوم په ګرمېږم نه هم د ما نه وشرمېږي که نه زه لاړم ورنه که نه طاهر قلعه صاحب نه خبره دا ستا چې هغه مطلب دا د ویله چې ظاهر شاه له روزګار نه لاس مه باسه وجه دا ده چې انسان چې کوم دا خدای پاک وایي چې یار ته ما همت لپاره پیدا کړی موږ ته پکار دي چې موږ خپل همت کوو ځوانان که دي آج تعلیم وکړي تعلیمي میدان چې دا موبایلو او موټرسایکل جی جنګ جګړې او موبایلو دغه نه مطلب ده زه به یو غزل پېښ کړم مطلب یې ده نن تماشه به د خپل ځان کړم تماشه به مې کړي نن تماشه به د خپل ځان کړم تماشه به مې کړي موزای رسوا غواړم هر چا ته نن کیسه به مې کړي نن تماشه به د خپل ځان کړم تماشه به مې کړي موزای رسوا غواړم هر چا ته نن کیسه به مې کړي عقل کامل عشق کامل دا انسان لارې تکړي عقل کامل عشق کامل دا انسان لارې تکړي پاگل نه درګه هم ډارېږي چې لمبه به مې کړي چې لمبه به مې عقل کامل عشق کامل دا انسان لارې تکړي پاگل نه درګه هم ډارېږي چې لمبه به مې کړي مینه زما کچس پڼسي غوندې د چوک نه ګڼي مینه زما کچس پڼسي مینه زما کچس پڼسي غوندې د چوک نه ګڼي خدای دې ونه کړي څوک بدل عقیده به مې کړي په دې امید لیلا له ژوندون لاس واخیسته په دې امید لیلا له ژوندون لاس واخیسته چې لیونی مجنون په غېږه کې وده به مې کړي په دې امید لیلا له ژوندون لاس واخیسته چې لیونی مجنون په غېږه کې وده به مې کړي محب الله صاحب دا پټې برخې خدای دوستان له خلکو پټې ساتي دا پټې برخې خدای دوستان له خلکو پټې ساتي هر یو له موږ نه ډارېږي چې ښکاره به مې کړي دا پټې برخې خدای دوستان له خلکو پټې ساتي هر یو له موږ نه ډارېږي چې ښکاره به مې کړي زما سوچونه د تا در ته نن بې شماره درځي زما سوچونه د تا در ته نن بې شماره درځي که دغه حال وي سوچ خالي د زړه کعبه به مې کړي د شوله روح له وجې شعر تر مې خیال ته راځي د شوله روح له وجې شعر تر مې خیال ته راځي د شوله روح له وجې شعر تر مې خیال ته راځي د ادب ناوې راته وایي ښایسته به مې کړي د شوله روح له وجې شعر تر مې خیال ته راځي د ادب ناوې راته وایي ښایسته به مې کړي آینه مطلب مقطع یې ده آینه روح چې زه ظاهر نن آینه جوړ کړم آینه حیران کرنا آینه جوړ کړم آینه روح چې زه ظاهر نن آینه جوړ کړم ما ته دا پته واشنا نن آینه به مې کړي اچھا د بوډا